د فرض منځ نه ما سیوه چې نور ټوټل کم منځونه دي، که نفل منځ دی، که سنت مؤکده لري که غیر مؤکده لري، صرف او صرف فرض منځ دا مسجدونه چې جوړ شوي دا صرف او صرف د فرض منځ دپاره دي. نور منځونه به چې کم د فرض نه علاوه دي دا به ټول کور کې دې دپاره کور دی، ځکه حدیث کې راځي د خپل کورونو نه مقبرې او قبرونه مه جوړوئ، منځ پکې کوئ چې الله رب العزت د منځ په وجه باندې ستاسو دا بې اتفاقۍ یعنې جنګ جګړې الله رب العزت ټوټل ختمې کړي. منځ دا به کور کې. حدیث کې راځي صلو ایها الناس، ای خلکو منځونه کوئ فی بیوتکم په خپل کورونو کې، فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیته الا المکتوبه. د فرض منځ نه ما سیوه چې نور کم منځونه دي دا په کور کې کول افضل دی. فإن افضل الصلاة صلاة المرء، د ټولو نه افضل منځ د سړي او د سړي لپاره په کور کې هغه منځ دی چې د فرضو نه علاوه وي، د فرضو نه ما سیوه وي. خو بیا هم که تا باندې څوک الزام لګوي ته سنت نه کې ستا نه پاتې کېږي، نو بیا به په مسجد کې کې بیا به نه پرېږدي. دې وجې نه زمونږ کورونو کې ولې بې اتفاقیانې دي، ولې جنګ جګړې دي، ولې برکت نشته؟ وجه دا ده چې زمونږ تلاوت، نفل، تهجد دا ټول په ټوټله باندې خلک د دې لپاره مسجد ته منډه وایي. نو چې د دې لپاره منډه وایي نیمه شپه به د مسجد ته را رواني، کور به دا پرېږدي. اوس وجه دا وجه ځکه په کورونو کې جنګ جګړې بې برکتي، دې وجې نه د فرض منځ نه ما سیوا نور منځونه به انسان کور کوي، ځکه چې الله رب العزت په دې په وجه باندې د انسان کور دا برکتي کوي. خو بهرحال تا باندې تا ته مه وایي چې څوک تا باندې الزام لګوي، نو بیا تقي صاحب لیکلي چې بیا سنت شو، نفل شو، دا به مسجد کې هم کول ټیک دي.